قوم دا جمع ده بلکې څه شی ده اسم جمع ده ولې اسم جمع ده بیا ځکه اسم جمع ده چې دا اصل کې په معنا د څه شي ده د جمع ده لیکن الفاظ د جمع شانه نه دي نو لہذا منګ وایو دا څه شی ده اسم جمع ده جمع نه ده اسم غیر متمکن مشابه مبنی الاصل یو قسم دی زمنګ سره اسماء افعال وس اسماء افعال دا ذهن کې دا څه شی دی نو د دې د نوم نه به تاسو ته پته لګي چې هغه اصل کې وي اسماء لیکن په معنا د څه کې افعالو کې بعض اسماء دا د اسم فعل ماضی په حکم کې او بعض اسماء د فعل امر په حکم کې د فعل امر په معنا کې اصل کې وي اسماء اصل کې وي لیکن معنا د څه ورکوي د افعالو د دې وجې نه دي ته وایي اسماء افعال اوس د دې دوه قسمونه دي اسماء افعال بمعنى ماضي او اسماء افعال بمعنى امر حاضر معلوم اسماء افعال بمعنى ماضي چې کوم دی نو دا درې دي هیهاتا شتانا او سرعانا نو هیهاتا دا هم د ماضي په معنا کې دی بعودا او شتانا دا هم د ماضي په معنا کې دی افترقا او سرعانا دا هم د ماضي په معنا کې دی سرعا او اسماء افعال بمعنى امر حاضر معلوم یعنی هغه اسماء چې د امر حاضر معلوم په معنا کې دا ډیر زیات دي لیکن څو ته دلته موږ ذکر کوو ان شاء الله چې کله راتلل نو هلته به د هغې وضاحت کوو مثلا رویدا دا د امهل په معنا کې دی بلها دا په معنا کې دی هیه هل دا د ایتی په معنا کې دی هلومه دا هم د ایتی په معنا کې دی دونکه د خوش په معنا کې دی ها دا هم د خوش په معنا کې دی آمین د استجیب په معنا کې دی علیکا د الزم په معنا کې دی قطو په معنا انتهی په معنا کې دی مه د اکفف په معنا کې دی صح د اسکت په معنا کې دی وغیره وغیره نو دا زموږ سره په اختصار سره راله اسماء افعال اسماء افعال وس د اسماء افعال نور قواعد او ضوابط هغه هم چې کوم دی په اختصار سره ذکر کوو چې تاسو ته صحیح په سمجھ کې راشي ګورئ دا اصل کې وی خو اسماء لیکن معنا ورکوي د څه شي د فعلونو معنا ورکوي د فعلونو لکه څنګه چې موږ ووایو چې بھائی بعض اسماء به فایده ورکوي د په معنا د اسم ماضی کې وایي او بعض موږ ووایو چې په معنا د فعل امر کې وایي دا موږ بالکل په اختصار سره د اسماء افعال تذکره وکړه او ګورئ چې کله یو اسم راشي د هغې الفاظ هغه د هغې څیز موافق نه لیکن معنا یو شانی نو د هغې نه مخکې یو د لفظ اسم اضافه کیږي مثال طور پر منګ وایو یو جمع ده او یو اسم جمع ده یو جمع ده یو نو اسم جمع خو په شکل کې د جمع شان نه کوي نه کنه منګ ورسره لفظ ورسره خو اسم جمع اسم ځکه چې منګ وایو چې مثلا قوم دا جمع ده بلکې څه شی ده اسم جمع ده څه شی ده ولې اسم جمع ده بیا ځکه اسم جمع ده چې دا اصل کې په معنا د څه شي ده د جمع ده لیکن الفاظ د جمع شانه نه دي نو لہذا موږ وایو دا څه شی ده اسم جمع ده جمع نه ده نو دقه شان دا هم ذهن کې تاسو دا کیدئ چې کله یو لفظ راشي او هغه په الفاظو کې په کلماتو کې د هغې څیز شان مشابهه لیکن معنا هغه ورکوي نو هغې سره موږ د لفظ اسم څه کوو اضافه کوو او په شروع کې به راوړو لکه جمع او اسم جمع نو ګورئ د هغه اسماء افعال د دې چې کله موږ ترکیب کوو نو ترکیب به داسې کوو د اسماء افعال چې د اسماء افعال یو ترکیب خو هیهاته بمعنی بعوده رالی
نو موږ به د بعوده ترکیب کو او په اخوا به پسې ځو. نو چې کله موږ اخر ته رسو نو موږ به داسې وایو چې دا جمله خبر اسمیه فعلیه یا جمله اسمیه خبریه اسمیه بمعنی جمله فعلیه بمعنی پوه نه شوئ تاسو چې کله د قشان بمعنی امری نو موږ به وایو دا جمله خبریه اسمیه بمعنی جمله انشائیه امریه بمعنی جمله انشائیه دا د اسماء افعال چې کلم راشي او د هغې ترکیب منګه کو نو په هغې کې به دقه وایو. په خبره باندې پوه شوئ؟ امید دی په سمد کې به څه نه څه راغلي راله په سمد کې. نو دا زموږ سره بالکل په اختصار سره د اسماء افعال څه شو سبق شو. او په دې پسې دی اسماء اصوات. ګور اسماء اصوات یا اسماء اصوات هغه اسما دي چې په هغې سره د یو څیز اواز نقل کړی شي. مثلا د یو ځناور ته اواز ورکړی شي اوح اوح صحیح ده یا اوف اوف یا بخه بخه یا نخه نخه یا غاقه غاقه کارغشن اواز دی. پوه شوئ؟ نو دا د اسماء اصوات اسماء اصوات او اسماء اصوات په دواړه چې کومه دی دا د ترکیب یو حصه جوړیږي د ترکیب یو پورا ترکیب به جوړیږي. پوه شوئ؟ امید دی په سمد کې به دا سبق راغلی.